السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو تاسو ته چې دا ښکاري دا کومه ډاګه خالي ځای الان کې په مکه مکرمه کې خالي ځای شته دی نه در سره، ولې دا ډېره قیمتي ځمکه ده، خو دا دومره غټه ډاګه ولې خالي ده؟ دا هغه مقبره ده چې دلته کې به ژوندی لوڼې د زمانه جاهلیت په دور کې خښولې. نو دا هغه د زمانه جاهلیت د دور کې چې کوم دلته کې به ژوندی جنکۍ خښېدې، دا هغه مقبره ده. بله دویم دلته کې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنه کوم چې د اسلام دپاره لومبۍ قرباني ورکړې ده، هغه هم دلته کې ابوجهل شهیده کړی وه. داسې ده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنه. نو د اسلام چې کومه لومبۍ زنانه صحابي وه او قرباني ورکړې وه د دین اسلام دپاره، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها، نو هغه هم دلته کې چې دی شهیده شوې ده. نو دا هغه مقبره ده چې دې کې به یې ژوندۍ لوڼه خښولې. بل پکې څوک ښخ شوي وو؟ دا اصل کې ټول نه پهله دې لوکیشن زه لږ وښیم، که څوک راځي بیا ګوري که نه. دا جبل عمر دی، لږ ورته واړوئ. جبل عمر، دا جبل عمر دی، هغه هیلټن ټاور دی. هیلټن ټاور د جبل عمر د هیلټن ټاور لاندې، او دا کینګ عبدالله توسیع ده. کینګ عبدالله توسیع. د دې دواړو په دې منځ کې داسې واقع دی، دې ته شوبیکه قبرستان ویلی شي. شوبیکه. او دا هغه ځای دی که نه چې د دې ځای نه دنیا ته الله جل شانه ښودل غواړي چې تاسې ښځې له څومره عزت ورکوي، او اسلام ښځې له څومره عزت ورکوي. د هغه ښځې چې د آپ صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې ژوندۍ ښخولی شولې، نن دا په کوم ځای کې چې ښخې شوي دي هلته د هغې مشنګري فعل د کار نه کوي. ما خپله باندې د دې انجینرانو اورېدلي دي چې دلته مشنګري فعل مشنګري دلته کار نه کوي. ښځې او دلته سمیه رضی الله تعالی د اسلام دپاره ټول نه پیله قرباني چې ورکړې ده که نه، هغه زنانه ورکړې ده. د زنانو ډېر زیات عزت او مقام ښودل غواړي الله جل شانه. ګورې ډېر کارونه زنانو پیله کړي دي. آپ صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحي راغله که نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي د راتلو نه پس ډایرکټ د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور ته راغلی. د نبوت په چهرې باندې د ټول نه پیله نظر د ښځې لګېدلی دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وحي بیان کړه، اقرأ بسم ربک الذي خلق. نو د وحي اورېدنې والا، د قرآن اورېدنې والا ټول نه پیله دا اعزاز چاته حاصل دی؟ زنانه ته حاصل دی. سبحان الله. فوراً بیا صرف دا نه چې واورېده، فوراً یې په ایمان هم راوړو په هغه ټایم کې. ټول نه پیله ایمان راوړې والا د اعزاز هم ښځې ته حاصل دی. او بیا یې خپل جاني او مالي قرباني پیش کړه. خدیجې رضی الله تعالی ډېر ایثار وکړو، هغه هم ښځې ته حاصل دی. او بیا د اینې قرباني، د جان قرباني چې اسلام کې ټول نه پیله چا ورکړې ده، سمیه رضی الله تعالی عنها په دې شوبیکه قبرستان کې ابوجهل شهیده کړې وه. د اسلام دپاره ټول نه پیله قرباني د اعزاز هم ښځې ته حاصل دی. په دې کې ورسره د یاسر رضی الله تعالی عنه هغه خاوند سره عمار، او د عمار مور او پلار وو که نه، نو د هغو قبرونه هم په دې ځای باندې ډېر یو ناشنا ځای دی. دا ګورې ګیر چاپېره یو لوی ځای خالي نږدې دی، لیکن دا دومره غټ ځای خالي پروت دی، په دې باندې کنسټرکشن نه کېږي. کنسټرکشن په ځکه نه کېږي چې دلته کې مشندري کار پرېږدي. هغه پورې کار کړی دی، لیکن هغه ځای پورې کار کړی دا دی چې ته دې خوا ته به هم راتلې، کار به یې پکې کړی و. خو دلته کې انجینران وایي چې یاره دلته کې څنګه مشندري ولګوې که نه، هغه کار پرېږدي او هغه کار نه کوي. نو د دغې وجې نه په دې ځای کې دا مخکې چې دی کوم د زمانه جاهلیت وخت چې یو زنانه کومې وړې ماشومانې جنکۍ به یې خښولې، نو دا هغه مقبره ده. دا هم هغسې به دا پرته وي، یقشې زړه په زړه پرته ده. دا دغه پیش کوي بلال بھائی، اوس ګورې حرم ته چې وګورې که نه، ټول بلډینګ جوړ شوی دی، ټایل ماربل لګېدلي بدل شوی، لیکن دا هماغه شان خاوره پرته ده. څنګه د مکه پخوانۍ د هغې زمانې خاوره او هغه سیستم دلته کې دی. یو بل شی دلته دی، دا جبل عمر دی که نه، په دې باندې د عمر رضی الله تعالی عنه رهایش شو دلته. کله چې پهلي ځل کعبه جوړه شوې ده، پهلي ځل که نه، کله چې فرشتو جوړه کړې وه، هغه وخت کې قبر پکې استعمال کړی دی. اوس چې کومه کعبه جوړه شوې، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله جوړه کړې ده لاست ټایم. دغه به د نجم هوټل په اوس دغه جبل کعبه ورته وایي، دې شاته لږ غوندې غر پاتې دی، نو د دغه غر نه یې دې ګټه لګولې ده. دا هوټل د هیلټن، د دې په بیسمنټ کې یو قرآن پروت دی، پاکستاني ښځې لیکلی، اوس ورځو ګوري، ماشاءالله په 32 کاله کې مکمل کړی، په کپړه باندې، په ستن او تار باندې لیکلی دی. سبحان الله. دا دې هوټل کې دی، هیلټن ټاور کې پروت دی. هیلټن ټاور کې قرآن مجید شته. مجید شته دی. مرګرو راځئ ورځو دغه قرآن شریف ګورو. په څو کاله کې لیکلی شوی دی؟ 32 کاله. یعنې نن سبا ټوټل عمر تقریبا څومره دی؟ 60-65 کاله عمر دی. 60-65 چې 32 کاله تا قرآن له ورکړو، نو نیمه زندګي یې قرآن له ورکړه. بېشکه. او په کپړه باندې خامخا نیمه زندګي خو چې دغسې 32 سال کې دی ده ولیکو،
دا به دې خامخا یاداشت هم ورته کړی وي داسې خو به نه بالکل نو راځئ ورځو دغې هوټل ته ولې چې دغې هوټل کې هغه قرآن مجید پروت دی کوم چې 32 ساله کې لیکلی شوی دی او نسیم اختر نوم د دغې خاتون ښه د هغې ښځې نسیم اختر نوم یې پاکستانی وه پاکستاني ښځه ده ښه پاکستانی ښځې لیکلی دی سبحان الله نو هغې ته هم دعا وکړو دې سي نه الله پاک پاکستاني دې زنانه هم الله د لاس نه داسې ښه کار اخیستی دی چې نه دلته یادېږي بېشکه بېشکه اول د حرم نه زاري دی ماشګری دی هلکه هلکه بونده باندې باران دی ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی نری نری باران دی او د مکې مکرمې ښکلی موسم دی ماشاءالله نو جار او جاپان نری نری باران او جار او جاپان جار او جاپان جار او جاپان دا جار او جاپان دا بله ورځ راسې داسې ټرینډ کې روان دی دا څه شی دی جار او جاپان قربان ټولو ته د زړه د کومې نه جار او جاپان دا جار او جاپان دا د زړه د کومې نه شکریا ادا کول دي هلکه هلکه باران دی ځکه پرما کو سر نه چلے سر نه فقط دی دا ټنل دی د حرم شریف لاندې راوتی دی باران راوریږي پښولې وعلیکم سلام وعلیکم سلام قربان زمونږ سره اوسئ ښه زه یم انشاءالله همدې لایو کې یم ورولمه او د دغې قرآن مجید زیارت در باندې کومه کوم چې په 32 ساله کې یو پاکستاني زنانه لیکلی دی او په دغه هوټل کې پروت دی د هیلټن کې نو قرآن نفاق پوتن در باندې کوم هم په دې لایو کې انشاءالله صحیح ده چې تاسو هم بیا وایئ چې جار او جاپان الله اکبر ګاډو بریک نه لګي تیز ګاډي مخې ته به مې کله هم نه ور مخکې شي باران نری شوی دی باران شروع دی دې ټایم کې دا ګاډی نه لکه د صابون خویږي ماشاءالله قربان قربان ټول ژوندي اوسئ او هارون خان و چې ژوندی اوسې زړګیه زما خیال دی مفتي هارون صاحب ته چې دا ژوندی دی ویلې که نه ما ته پته ولګېده چې دا د مروت مفتي صاحب هارون صاحب دی ماشاءالله ګورئ ها دغه ان الذين يتلون الكتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم